بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن چې کومه طریقه کار دی په دغه میډیا باندې بهر هم ځي، کورونو ته هم ځي. کوم داسې کورونه دي چې هغه موږ سره ټچ دي، ډېرو خلکو ته لا موږ وایو نه، ځکه چې دومره بجټ نشته دی، بیا دومره رش وي چې بیا ورته رسول ډېر ګران وي. نو یو سیستم دی روان دی د خپل وس مطابق چې کوم دی نو چاله څه ورکوي. خو صرف تاسو سره زه متعارف کوم چې د څومره کالو نه دلته خلک راځي، د خلکو ژوندونه د الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن سره څومره تړلي شوي دي، څومره د خلکو وسیله جوړ شوي دي، او د څومره خلکو مدد چې کوم دی هغه کیږي. د دې یوې زنانه سره به خبرې اترې کوو. د څومره وخت نه موږ له راځي؟ زما خو دا 12 کاله وشو چې راځم، او دا اوس دا ورور موږ سره ډېر مدد کوي الف خان شیرپو. زما د خاوند دا 8 کاله وشو چې اسکي بس د مر غزارو کې وتښتي، اوس مې جیل کې ورکړی دی، اوس موږ بچي د قشان ناست دي، هېڅ دغه راسه څوک نه کوي امداد. صحیح ده. کتونکو دې چې 12 کاله یاد کړه که نه، 12 کاله مطلب دا چې 8 کاله نه خو د خاوند چې کوم دی خیرو انسي دا کور ته راځي، او زما د کور نه چې کوم دی نو دې ډېر څیزونه وړلي دي، ما ورکړي دي، تر دې چې بچي یې سبق هم وایه د خپل وس مطابق چې کوم دی د هغې کتابونه. اوس هم د کتابونو چټ روړی دی چې ټولې بچې سکولونو ته ځي، هغه نه ځي. ولې نه ځي؟ کتابونه ورسره نشته. بالکل هغې سره کتابونه نشته. موږ سره الف خان شیرپو ډېر امداد کوي، بس دله راشو دا موږ سره امداد کوي او دا موږ لار سره کوي. بس تاسو مو سره امداد کوو چې موږ غریبانانو دپاره څه کوي. خو زه نه وې که نه، او خاوند خو دې اوس ستا په جیل کې دی، نو څه به چې ته نه وې موږ به هېڅ هم نه وې، بس نار به ناست وې، نو هېڅ امداد به زموږ نه وې. بس ستا دې الله کامیاب کړي، چې څوک تاسو سره امداد کوي هغوی هم دې الله کامیاب کړي. بس دغه دوا به کوو. نو اوس بچی له کتابونه مخلي هغه لور مې کتابونه نشته، مدرسې ته نه ځي، کتابونه یې نشته دی، ټول واړه ځي، زما لور نه ځي. ستا ګټه وټه څه ده؟ زما هېڅ ګټه وټه هم نشته دی. بس څوک را سره ګاونډ را سره امداد وکړي، او بس د خان شیرپو له راشو دا را سره امداد کوي، نور زموږ هېڅ امداد نشته دی. دې خوشه راشه دې خواته. ها څه وې په دې موقع؟ ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم. دا دویم ځل دی، نور کله هم راځم په 4-5 کالونو په دې روژه کې مې دا دویم ځل دی ښه د دې ځای نه ښه عرض وړم. الحمدلله زما بچي ډېر په راستۍ باندې په 11مه روژه راغلی وم، او ډېره په راستۍ باندې دا دونه روژې تېرې کړلې، بس اوس بیا اریانو شوم. بس بیا دا العالم الله پاک ته الف خان شیرپو لري، دا زموږ دپاره یو وسیله الله ګرځولې ده. هغه هر څه ختم شو، هغه هر څه ختم شو، ستاسو له واپس رالو. جي بچي مې یتیمانان دي، او د بعدې ورځې دلته راځو. هغه ډېری شب قدر نه ډېر فاصله ده چې روژه پخلی زه تاسو له راځم. الله پاک دې ستا زموږ دپاره لري، کو تا سره هر څوک امداد کوي، خو زموږ دپاره ته یو وسیله ګرځولې. موږ هغه خلک نه پېژنو، موږ تا پېژنو، تا له رالو، او هغه خلک دې تا سره امداد وکړي چې زما په شان کونډې یتیمانان او بېوسه دا تا ماړه کې پخې را باندې دا رمضان دی، هر سړی 2 3 ترکاریانې پخوي او هر څه کوي، او زموږ بچو ته هېڅ هم نه چې د هغه لرې ځای نه راشو، او دا د دې ځای دغه سلام وکړو، د دې ځای نه هر څه یوسو پته شی نه وپرېښي. هغه خلکو ته زما دا درخواست دی چې تاسو کوم د بچو د سر صدقې ورکوئ، هر څه کوئ، هغه صحیح سړي له رالېږئ. الف خان شیرپو صحیح سړی دی، د له رالېږئ. د خلکو ډرامې مه اورئ، دا چې کومې ډرامې خلک د پسې کوي، زموږ د غریب سړي بچو پسې کوي، دا زموږ غریب سړي د خولې نه نوړې وباسي. کتونکو غریب سړي سره زیاتی کیږي. موږ د اختره پورې په سوشل ورک باندې چونکې زموږ صحافت هم کار دی، دې خوا ته هم لانجې دي، چېرته ریپورټینګ هم وکړي، ظالمان هم شته. هلته به ظالم ته چې کوم دی نو ظالم نه وی، څوک به د خپلې ډیوټۍ دپاره قایله کښېنه چې ډیوټي وکړله، چا نه به تپوس نه کې، د هغې دپاره به سره قسم قسم خربې او ډېر دغه روان دی. بهرحال د دې اختره پورې هغې خلکو ته اوزګار نه یم، او ویم چې چا له څه ورکړو، د چا په کار راشو، د چا خدمت وکړو، او چا ته چې کوم دی نو څه ورسو. دا د شب قدر دا زنانه راغلې ده 4 کالو نه مخکې راتلله، اوس چې کوم دی نو دا روژه کې دویم ځل دی، او څه ناڅه چې کوم دی نو هغه ورته میلاویږي. دا کری والا صحیح ده، او دا ته کری والا، او دا ته غوړي والا اوړه والا، دا والا غوړي اوړه صحیح ده. راشه دې خواته ته دا لوبیا م واخله، چڼه م واخله، او غوړي م واخله، او وړه م واخله. شاب نو دغه یو سلسله ده روانه ده، انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو. ضرور هم مدد وکړئ، ضرور هم ملاتړ وکړئ، ضرور هم چې کوم دی نو مرسته وکړئ. دا یتیمان بچي دي
چې هغوی له دې اخترونو کې کپړې هم واغستې، پیزار هم واغسته. یو سړی و چېرې زه ورسره د پیزار او د کپړو مدد کوم، نو ابه ډېره ښي. د دې کتابونه دي 8000 چې کوم دی نو د لور کتابونه دي، خو یو کس را سره دا سپانسر کوي چې دغې دې بچی له چې کوم دی د مدرسې څویمه درجه ده، څلورمه درجه ده، چې د دې دا کتابونه چې کومه ده دا ورله واخلو نو ډېر ښه به وکړې. د دې 2 بچي دي، یو د څو کاله دی؟ یو د 18 کالو د لور مې دا 13 ده. ها اوس کار یو په څو پیسو کار کوي؟ هغه په 400 روپو. ها پېښور کې. ها بس نوره مدن هم نشته دي. نور نشته دي. نه نو ضرور چې کوم دی مدد وکړي. د دغې ښځې قصه چې واورې نو د دونه دشمنونو راتېره شوې، دونه مسلونه راتېره شوې، نور یتیمان هم ورته کور کې پاتې شوي دي، خپل هم کونډه ده. او د دې مثال هم په کونډې په دې دی چې خاوند یې آیس کې هره نشه کوي، دې وخت په جیل کې دی. نو ضرور هم ملاتړ وکړي. ډېره مننه، خوشحاله.